بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه جمشید خان انجم یم. ګرانو کتونکو، زه اکثر ما د اوږې نه یو پروګرام کړی و د ظلم خلاف، او زمونږه مین مقصد دا دی چې مونږه چې کوم ظلم وي او چې کوم د غریبو خلکو حق وي هغه هغې ته ورسي. ګرانو کتونکو، نن زه موجود یم په اسلام آباد پریس کلب مخامخ. د اسلام آباد پریس کلب مخامخ موجود یم. هلته یو دردناکه واقعه ده چې 4 میاشتو نه یو بوډۍ مور، یو بوډا پلار خپل حق غواړي. د چا نه غواړي؟ په هغه کرسی باندې ناست هغه جج نه غواړي چې کوم انصاف کوي، چې کوم د انصاف فیصلې کوي. ګرانو کتونکو، دا انصاف غریبو ته ولې نه میلاویږي؟ دا زه یو سوالیه نشان پرېږدم په تاسو باندې چې اخر دا انصاف ولې نه میلاویږي. نو ګرانو کتونکو، زه د اسلام آباد پریس کلب مخامخ یو سړی د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي او هغه دا وایي چې ماته د انصاف میلاو شي. ډېر غټ ظلم ورسره شوی دی، خو دا ظلم به زه د هغه د خولې نه تاسو ته اورومه چې هغه خپل د خولې بیان راکوي هغه څه وایي. نو دا زه دې وخت کې د هغې خواته رفتن کوم او د هغې نه به پوښتنه کوو. نو موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دا راسره هغه بابا ولاړ دی چې کوم سره ډېر غټ ظلم شوی دی. دی وایي چې زما د 18 کالو یو بچی و، هغه ته زهر ورکړی شو، هغه چې دی قتل شو، او 2 بچی مې اوس هم لاپته دي. نو ګرانو کتونکو، دا ظلم اخر ولې کیږي او د دې ظلم خلاف څوک اواز ولې نه اوچتوي؟ بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا، دا راته ووایه چې د کوم ځای سره ته او د اسلام آباد کې ولې ناست دی؟ د اسلام آباد کې دې وجې ناست یم چې هلته مې پولیسو رپورټونه ناغسته. بونیر علاقه کې بونیر علاقې ما سیدرازق مې نوم دی او یم د خلي کلي ورغشتو سره 2 نمبر لګېدلی دی. او په دې وجه ناست یم چې راغلی یم دلته ژړا فریاد خپلو افسرانو ته کوم چې زما بچی 2 پیدا شي. هلته ما د ډیپو صاحب راپورټ راوړی و، هغه رانه خانزاده مورر غیب کو او وای نه غستو. او په دې وجه په کته راغیب شوی ما چې زما 2 کاله وشو. زما بچی کم پله لړې، ځمکې وخوړې، اسمان وخوړې. زما دې افسرانو ته سواله منت کوم چې زما د بچو غور دې وشي، چې عدالت باندې ما ته پیش کړی شي، ما ته یې په تاڼه وښولی شي، په تحصیل دې وښولی شي چې دا مړي دي ژوندی دي، ټوکې کړي دي، سی کړي دي. بچی خو ما په خپلو لاسو غږ کړ، د کراچۍ ریانه راوچت کړ او پېښور ته یې راړه، زهر یې وله ورکړو. قاتلان معلوم دي، هر څه معلوم دي، او دی هېڅ دغه ماله نه کوي پولیس. زما دا 2 کاله وشو پاکستان کې ګرځم، چغې روړې وباسم، او زما هېچا ژړا فریاد یو مسلمان را باندې. قاتلان چې ملا شو دا زورور دي چې دا زورور دي، هغوی پیسه استعمالوي، رشوت. او زما هېڅوک ما سره د بل ډوډۍ چایانو ته غریب سړی یم ناست یم، او زما هېڅوک اواز نه اوري. او زه ډېر ژړېدم، خو خدای پاک په هغه دنیا کې ژړی. الله پاک چې په دې دنیا کې را زما بدلې دي ته الله پاک والی، او خدای پاک ته تباه برباد کړي چې زما سره څوک ظلم زیاتې کوي. زما دې ماشومانو بچو په روډونو شپې وکړې، په پردو نالو کې شپې وکړې، په پردو بیټکونو کې شپې وکړې. او هر چا ولیده، پولیس ولیده، عوام ولیده، هر چا ته پته ده چې د 2 کاله وشو د علاقې نه. زه د خپل لوښي نه خبر نه شم، د خپل ځمکو نه خبر نه شم، د خپل شاملاتونو نه په دې 2 کاله کې خبر نه شم. زما اواز هېچا وانه اورېده چې دا غریب په څه کې کړېږي، څه چل دی. تاسو دومره زورور دي، حکومت په زورور ولې کمزوری دی. د خدای دپاره پاسې افسرانو ته، زما ټولو ته دا خواست دی، رونو بیګانو ته، خویندو ته، چې زما اواز دې اوچت کړی شي خدای دپاره. او لکه اخر کې به تاسو څه کوئ اخر
چې لکه تاسو یو ملزم سره داسې غریب سړي سره دومره ظلم زیاتی کوئ په څه وجه کوئ څه ګناه ما کړی دی اخر خپلو بچو تپوس کومه یا تاسو رشوت یې په دې دنیا وخورئ چې کله تا رپورټ کو ستا رپورټ پولیس ولې نه اخیسته بابا هغه یې پیسې ورکړې وي رشوت یې ورکړې وي چا چې وشته دی قاتلان تا ته معلوم دي بالکل معلوم دي د کراچۍ کې د زوی چې دا کړی دی هلته ما په یار کړی د کراچۍ زوی په یار شته هغې کې یو لیک نیولی دی چې زه کله پېښور ته یا اسلام آباد ته رالم او اوس وایي چا راته ټلیفون وکړه چې د هغې لږ ضمانت شوی دی وترې وایي ته تاریخونو لا نیتلی نو ما ورته ویمه زه دلته د دې دوو بچو ته شمه که هغه ته شمه نو کوم ځای ته شم کس یو یم نو کوم ځای ته شمه خیر انصاف پکار دی خو انصاف غواړم د حکومت نه او د دې روڼو بیګانو نه د دې وزیرانو افسرانو نه ناظمانو نه ټولو نه انصاف غواړم چې زما دې انصاف وشي او د خدای دپاره راوچت شي زما دې بچو د ملزمان دې ونیسلی شي زما د بچو غور دې وشي چې دا په کوم ګناه زه کړې ولې تحصیل کوئ داسې मैं ये बात उर्दू में कहना चाहूँगा कि इंसाफ किधर है ये इंसाफ कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा रो रहा है ये इंसाफ मांग रहा है आपसे इंसाफ मांग रहा है ये आज रो रहा है क्योंकि मेरे मुल्क में इंसाफ नहीं है मेरे मुल्क में इंसाफ कहाँ मर गए वो लोग जो इंसाफ की बातें करते हैं ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 4 महीने से इसने यहाँ पे ये झोंपड़ी लगाई हुई है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा बाकी मैं पश्तो में कंटिन्यू करना चाहूँगा बाबा दारा तो हुआ چې څه غوښتنه کوي اخر څه به کېږي زه د خپل انصاف غواړم خپلې بچي راته میلاو شي د بچي قاتلان زما ونیسلی شي ټول معلوم دي یو پولیس ورته لاس نه اچوي زه دغه انصاف غواړم چې پاتې سي او زما ملزمان دي د بچي قاتلان دي ونیسلی شي او زما د بچو غم دی وشي چې زما بچی ماته مخامخ شي ولې سبا به رانه بل اوچته کړي بل به رانه بل زما سر د یاري دی چې لکه دی ظالمان ضرور دی حکومت ورته څه نه وایي مزې سبا بېغمه کړم نو زما دا بچي به کوم ځای کې پاتې څه به کوي خیر تا ته انصاف پکار دی چې سړی دا بچي زما په روډونو په دغه ملاستي اخر یو سړی به خپله خور یا مور په دې روډونو یا په تامبوانو کې سملی انصاف ته انشاءالله بابا تا ته به انصاف دا خلق را کوي الله تا ته به انصاف ځکه چې دا خو ظالمان دي دا خو زورور دي دو خو انصاف خوړلی دی ګرانو کتونکو تاسو به انصاف ورکوئ ځکه چې ستاسو چې کوم تاسو چې دا ویډیو مخکې حکام چې کوم حکام بالا دی هغې ته ورسوئ نو یقینا د یو سړي خپې کیدی شي او د دې اکثر د مور ډیر زیات سوځېدلی زړه وي پلار خو بیا هم بهر ګرځي د هغه دومره سوځېدلی زړه نه وي خو دا مور چې ما سره کومه موجود ده د دې فریاد اورم د هغې نه پس په خپل دا خپلونه چې دی اختتام ته رسوم جی مورې څه به ویل غواړې زه دا ویل غواړم چې زما د زوی قاتلان دې ونیسلی شي زما داسې زوی مړ دی چې زه به یو ویښته په دې سالم پاکستان ورنه کړمه لوڼه مې چې دی نو 7 کاله شروع کې وي لوڼو پسې مې څه پروا نشته زوی پسې ډېره خفه یم زما نه کورونه زما نه سامانونه پاتې شو د بارمن د لاسه خدای بارمن په بچو باندې دړبن کا خدای پاک در په در کا چې زما په شان چې ښځه بچي په دې روډونو سملی بارمن خدای په کین سلخته کړي د بارمن د لاسه چې زما لوڼه روکې شوې چې دی نو بارمن دا ګاډي را ډکوله زموږ په کور به راتلو ما ته یې ما مرګ کړی دی که مډیزه مې کړی دا څه چل مې کړی زیاتی خو ما سره شوی دی ته ولې زما په کور پولیس راچوي وی زه وی راځئ یو ګوتې لګوئ ما د څه ګوتې زما نه لګوئ وی د جیداد ګوتې در نه لګوم بوتلو به یې تاڼۍ ته ګوتې به یې رانه لګولې چې دن بیا د دې پوله بارمن نه پرېښودو چې دن زما دا زوی ډېر وړوکی و
دا ځای په ځای دی اتلسو کالو شو دی چې دل د په خپل لاس خپل کور ته 6 جرندې ووالي 3 د دننه غاړي 3 د بار د غاړي ښه چې نن زما د زوی له چې دن بیا د کراچۍ نه دی راوچت که د پیسو په دغه کې پېښور ته یې راوسته د ډیو بوتل کې وله سوار کړو چې موږ خبر شو دلته دغه کې کراچۍ کې اعظم تانهدار دی خدای پاک دی د بچو نه خلاص کړي خدای پاک دی تباه برباد کړي تباه برباد دي شي موږ ته پته نه وه چې دا هلک چې دی د اعظم تانهدار چې دی دی د کلي دی ګاونډي دی دا کوم چې هلک چې موږ نیولی و د موږ باندې دغه وکړی چې 8 تنه پولیس به کوي او چې دی له به د لارې خرچې وکوي ټکټونه به یې وکوي ما ورته ویل موږ خو د باچا په خزانه نه یو ناس موږ سره دومره پیسې چېرته دي بیا یې وی چې تاسو یوازې ما بوځئ موږ دی راوسته موږ د لارې ټکټ والا وکړه د لارې خرچې هم پرې وکړې دی زموږ نه سوابی کې پټ شو چې موږ به ورته ټلیفون کوو کله به یې ملګرو سره یم کله به یې خور مې عمرې له ځي هغې سره یم دی زموږ نه پټ شه خیره کې بیا موبایل نه وچاته او بیا 400 وخت یې تېر کړی کراچۍ ته تللی تاړه کې یې ویلي دي چې دی نو هغې زما نه پټ شو موږ ومونته د ډیو بوتل کې وله څه ورکړو او موږ پېښور ته بوتله پېښور کې هسپتال کې داخل کړی و بې سوده به یې وي راته انشاءالله مورې تا ته به انصاف ضرور ملاویږي ګرانو کتونکو دا یو ډېر دردمنده کهاني ده خو چې څوک پې پوه شي د دې خلکو مدد دې وکړی شي زه به دغه غوښتنه کوم ما اکثر چې دی که نه دا انټرټینمنټ شوګانې ډېرې کړي دي خو نن زما د سترګو اوښکې ووتې د دې سپینګري پلار د وجه او د دې سپین سرې مور د وجه زما د سترګو اوښکې ووتې هغه ګوره اوس هم په چغو جاړي او انصاف غواړي ګرانو کتونکو زه دا فیصله په تاسو باندې پرېږدم تر راتلونکي خپلونې پورې خپل کوربه جمشید خان انجم ته ورکړئ اجازت او دا ویډیو چې ده دا ډېره زیاته مخکې شیر کې چې دا پیغام زمونږ چې کوم اعلی افسران دي او اعلی خلک دي هغې ته ورسي او که چېرته په دې کې لږ شانت هم د دوی په زړه کې درد وي که نه نو د دوی په زړه کې درد راشي چې یار دا هم انسانان دي دا هم د غوښې جوړ دي دا هم عزت لري دا هم په هر څه باندې پوهیږي دا هم هر څه غواړي ګرانو کتونکو اجازت غواړم د لوی الله په امان